الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورہ الضحى پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کافر تپوسو کو دیو درې سوالونو هغه ورته سبا به جواب درکم ان شاء الله ونوي سیونوي ان شاء الله نه مسلمان باید چې ان شاء الله وې د سبا لپاره کوم کار چې نن یعنی غنټه پس کې یا سې اراده لري کول نو سوای ان شاء الله چې الله توفیق در سره شامل حال نو پیغمبر اسلام ان شاء الله هیڅ وینوي نو سورہ وحی مؤخر شو جبريل امین رانغه جبريل امین رانغه انو کافرانو تعنی ورکړ رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته ویغه شیطان جوړ ستاره خبرونه نه راړي معاذ الله ورته تعالی جوړ ستاره شیطان خبرونه نه راړي که خدای در سره تعلق ختم کړ ځکه موږ سره دی وعده کړی دا خو جواب دی رانه کړو نو الله تعالی جوابونه ورولېګل وړاندې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وویل چې اول کوئی رجو که کافرانو باندې چې نه خدای تعالی سره تعلق چرته ختمای ته خدای الله محبوبي یوا دویمه خبره چې دا خدای وحی مؤخر کړه وحی سره دې ډیلې شو نو دوه طبقې وې د پیغمبر علیه السلام متعلق یو کافران چې هغه دا نه منل چې ته وحی راځي وې دې رضانه جوړي یا شیطان ولا ذهن کې خبرې واچلې د خلکو ته کوي صحیح نو الله تعالی وې کې رضانه د خبرې جوړولې خو بیا به دوی د تعنی او پیغورونو نه اورل په نوم ورته ټول جوابونه ورکړي خدا ته چې انتظار کې جواب تا دې معنا چې تر رضانه خبرې نه کې څو پورې ته اطلاع نه راغلي او دې څه خلک هغوی داوي چې دا پیغمبر په هر څه باندې عالم دی پیغمبر نو الله تعالی دا غي عقیده صالحه کړه چې نه څو پورې اطلاع الله نه ورکړي دې باندې پوهیږي خبره ذهن کې راغله اتر دې یا سلوي کړی وقت اهم نه دی بس صرف دا فلسفه اهم ده والضحى قسم دې پرانا د انور باندې د انور چې تقریبا 9 بجې خص پینشي دې ته وخت د سوې د ضحى والضحى قسم دې پرانا د انور باندې چې انور وی نورنا ته جدا کېږي نشي واللیل قسم دې شپه باندې ذا سجا چې کله دا تور شي نو چې شپې نو تورواله ته جدا کېږي نشي نه الله تعالی وی لکه نور چې وی رڼا به وي دا څه نه کېږي نشي کېږي چې نور دې وي او رڼا دې نه دا خو بیا قیامت دی شپه دې وي او تیاره دی نه دا نو الله تعالی وی لکه چې نور نه رڼا نه جدا کېږي شپې نه تیاره نه جدا کېږي الله تعالی هم تاسو سره تعلق دغه څه نه ختموي ما ودعك نخو الله تعالی ودعك دا ودع معنا دا باي باي ویل ها ګډ باي فارغه دې څه وایي تودیع ما ودعك ربك ندے رخصت کرے تعالی پروردگار تا یعنی ندے پرے خود تعالی پروردگار تا وما قلا انا اللہ تعالی غصہ شوی دیتا تا قلا مانا غصہ کی دل وللآخرت اخامخا للآخرت دارستن حالت خیر لک من الاولا بہتر دیتا لپارا دلن بنی حالت اس پیغمبر علیہ السلام تا وحی چی براتلا حضور علیہ السلام بانے بڑے بوجھ دا قسمه بوج یو خو چې نسیو کوله به نو ډېر بوج به ځکه ما تاسو ته د حضور صلوات و سلام اعصابي نظام به ټول شاید کېده په لرزش او په سخت یخنۍ کې هم د حضور صلوات و سلام بدن نه خولې راوتې صحیح او حضور صلوات و سلام بدن بدر دیده ځکه دا نسیو کول ډېر مشکل کار و د الله کلام صحیح یوا دویم بیا یې کنوې کول د هغې نه هم زیات مشکل کار و ځکه د زناور زامنو خبرو ته غوږ نه کېښوده ابو جهل او ابو لهب هغې خبرو ته غوږ کېښوده بلکہ ایک خوارے خبر سر پیغمبر نے مقابلہ کولا نو دا یو دویم تکلیف ہو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لگ ریلیکس کېدل پکارو څه پکارو چې لگ ریلیکس شي نو بس سروازه په ریسیوینګ او کنوے کول ځوړ بند شو چې ته لګ چټی دا څه چټی دا اتر بیا خلوی خلوی چټی دا چټی سره ریلیکس نه عبدالباری دور بلی پاسې ساری دغه سره وایي ریلیکس صحیح یوا او دیمه دا چې اخر درسته حالت د روانځنی تعالی پر په دې اعتبار بهتر دی چې څه خلکو ذهن کې خبر را چې نه دا پیغمبر د ځان خبرې نه کوي که د ځان کولی نو دا اثر وځي یا سلوي خلک به انتظار نو کړي د مونږ پیغورونو ته به غاړه نه وي خودي خدا ارثي اوریدل او غل ناستو دې معنا چې دې په خپل خبرې نه کوي چې څو پر ورته میسج دی راغلی وللآخرت اخامخا دارستن حالت خیر لک بہتر تار پارا من الاولا دلم بنی حالت
ولسوف يعطيك ازر چې درب کې تعالی ربستا فترضان تب خوشاله شي سبدل درکی چې ست غواړي سبدل کی چې نو الله تعالی واقعي ورکړل الله تعالی مرګري ورکړل داسې مرګري چې ځان قرباني کو الله تعالی حکومت ورکړو داسې حکومت چې ټول دنیا کې لري داسې حکومت علم یجدک اوس پیغمبر علیہ السلام ته الله تسلی ورکړي چې ته وریز وکوا تکلیفونه راځي دنیا کې خو ته دې تم ګوره کنه تا سره الله احسانات هم کړی دي علم یجدک آیا نو مندل تعالی پروردگار تا یتیمن یتیم فآوا نو ځای تعالی درکړه حالانکه ته خو چې پیدا کېدی نو پلار دې نو یتیم پیدا وي خو سور لوی مقام درکړه په دې علاقه کې سور لوی علاقه کې یتیم د خلک ټیلې ورکړي خو ته مې پیغمبر کړې علم یجدک یتیما فآوا آیا نو مندل تعالی اللہ تا یتیم فآوا نو ځای درکړه تعالی ووجدك امندل والله تعالى ضالا بعلم ضال مانا بعلم ذكر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو illiterate انا educated بتعلیم فهدا نو الله تعالی علم درک گائیڈنس درک ووجدك عائلا امندل الله تعالی عائلا فقير فاغنا نمالدار کتالا فنوستسکوا دری کارونا اللہ ذکر کر یو دا چی یتیم وی اللہ تعالی ظاہر کر دویم دا چی تبی علم وی اللہ تعالی نصرف دا چی عالم کلی بلکہ دا علم مرکز ہو گرزو لی پورا دنیا پورا چرتنا حاصل ہے دا پیغمبر تعلیم دا چرتنا پیغمبر اسلام تعلیم دا پورا دنیا پوئے حاصل ہے او درین تفقیر وی ندور مالدار جو پا یو رزبان سلور نیم شل زرا 90,000 دینار دی تقسیم ہو رہے نوستوسو کا فامل یتیمار چی یتیم دے فلا تقہر نپاغبان غسم کو واما السائلہ ہر چی سوال کو ان کے امختاج دے علم دے فلا تنہر نورتائما چی سوک دنا دے علم تپوس کئی نجواب ورکوا واما بنعمت ربکا ہر چی نعمت دے پروردگار تا دے فحدث نداغی بیان کوا نرطول نلوی نعمت دا قرآن سنت تھی دے بیان کوا صحیح یا لطول نلوی نعمت دا مال دے نو دا اغی بیان کوا مانا لگیاو آخیرات کوئے ورکوئے ذکر مالدار سرے پا دی خف کاری چی پیسے لگئی کہ جمع کئی یہ نسا مقصد سے دیوان خف کاری خلق پیدا سبے غیرت علی صحیح شا منگو دا سر قارون زیے دے منگو دا سر قارون زیے دے دا جیب دا منگو سلمی لار دا دے چر طرح سی غیرتا دے چر جیب کی لاسا نا اللہ تعالیٰ رسول پاک تے ما بین عمت رب دے کر چی خدای لفظر احسان کریں تی ظاہر کا کہ اللہ تعالیٰ احسان کر دے نو تے ظاہر کا اور ظاہری کی سزر مال سسرے جیب کی لاس ورہ چاہیو بس تقسیم ہی نو خلاصہ صورت تسلید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا